رسول او نبی. رسول او نبی نو بعضې وي چې دا الفاظ مترادفه دي، یعنی د دې دواړو معنی یوه ده، د دې دواړو معنی یوه ده، صرف الفاظ چې کوم دي دا بدل دي. رسول او نبی او ته ویلی شي، خو په دې کې چې بیا که مراجح کول دي نو هغې وایي چې دا رسول هغه چاته ویلی شي چې دله الله تعالی کتاب ورکړي او نوې شریعت ولا الله تعالی ورکړي، او نبی هغه چاته ویلی شي چې دله الله تعالی نوې شریعت او کتاب نی ورکړي بلکې په زوړ شریعت باندې دې عمل کوي او خلک هغې طرف ته رابلي. لکه د هغې مثال هارون علیه السلام او حضرت موسی علیه السلام دی. موسی علیه السلام له الله تعالی تورات کتاب ورکړی وو او موسی علیه السلام له الله تعالی نوې شریعت ورکړی، او هارون علیه السلام د موسی علیه السلام په شریعت ته خلک رابلي، اگر الله تعالی جدا کتاب نه دی ورکړی. نو هارون علیه السلام په دې اعتبار سره نبی شو او حضرت موسی علیه السلام په دې اعتبار سره د دې معنی په اعتبار سره رسول شو. په دې کې نور مختلف تفسیرونه شوي دي، خدا مې دا دوه درته ووایي، نور بیا اوږدېږي. الله تعالی دې کې نبی علیه السلام ته فرمایي چې ستانه مخکې ورته وفرمایل چې څنګه تکلیفونه او څنګه تکذیب کافرانو ستا تکذیب کی او تا ته چې دروغ نسبت کی چې ته پیغمبر نه، نو دا څه نوې خبره نه ده. ستانه مخکې چې انبیا علیهم السلام کوم راغلي دي نو د هغې تکذیب هم د هغې امتونو کړی دی او بیا د هغه انبیاو نومونه ذکر شو. اوس دلته الله تعالی ورته فرمایي نو چې پیغمبر به دعوت ورکو نو شیطان به د خلکو په زړونو کې وسوسې ور واچولې، او نبی علیه السلام به چې خلکو له دعوت ورکو نو کافرانو به مخې ته خو ذکر شول. نبی علیه السلام ته الله فرمایل چې دا خلک ستا تکذیب کوي او تا ته دروغو نسبت کوي، نو څه نوې خبره نه ده. ستانه مخکې چې کوم نور پیغمبران راغلي د هغې هم تکذیب شوی دی. اوس دلته ورته دا خبره کوي چې د کافرانو دا تکذیب ولې کوو، یعنې په تا باندې ایمان ولې نه راوړو، نو د هغه نه راوړو وجه ذکر کوي چې دا نه راوړو وجه دا وه چې کله به تا لوستل کول یا نورو انبیا علیهم السلام به لوستل کول نو دا شیطان به راغی د خلکو په زړونو کې به یې وسوسې واچولې. لکه څنګه وسوسې؟ لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي حرمت علیکم المیتة، حرام کړل شوې ده په تاسو باندې مرداره هغه زناور ته ویل شي، هغه څاروي ته چې هغه په خپل مرګ باندې مړ شي، یې څوک خفي کي په خپل مرګ باندې مې خمړه شوله چې حلاله نه کړله نو دا مرداره ده. نو کافرانو په زړه کې به شیطان دا شوبه ور واچوله، وي عجیبه دین دی، عجیبه پیغمبر دی چې کله مسلمانان په خپلو لاسو باندې حلاله کي نو وي چې دا حلاله ده او دا پاکه ده، او چې کله الله حلاله کي الله یې مړه کي چې دوی په خپله مړه کي وي حلاله ده، او چې کله الله مړه کي وي دا مرداره ده. نو دا قسم وسوسه به یې ورته ور واچوله. یا قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الله تعالی فرمایي تاسو چې د چا عبادت کړی دی دا ټول به جهنم ته ځي، یعنی تاسو د کومو معبودانو باطلو عبادت کړی دا به هم تاسو سره جهنم ته ځي. نو د دې په ذهنونو کې به شیطان دا خبره ور واچوله چې ولې د فرشتو عبادت نه دی شوي نو فرشتې به هم جهنم ته ځي، د عزیر علیه السلام عبادت نه دی شوي عزیر علیه السلام به هم جهنم ته ځي، عیسی علیه السلام عبادت نه دی شوي عیسی علیه السلام به هم جهنم ته ځي. دا وسوسې به شیطان د دغې کافرانو په زړه کې واچولې. یا قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي د عیسی علیه السلام په باره کې چې وروح منه، چې دا روح دی د هغه نه. شیطان به د دې په زړه کې دا خبره ور واچوله چې دلته کې د دې روح منه نه مراد دا دی چې دا من د جزئیت دپاره دی. نو د دې مطلب دا شو چې د عیسی علیه السلام د الله تعالی جز دی، یعنی د الله تعالی زوی دی، نو عیسی علیه السلام به د الله تعالی زوی ګڼو عیسایان. نو دا وسوسه به ورته ور واچوله. نو دا ټولې وسوسې به شیطان د دې په زړونو کې ور اچولې، د کافرانو په زړونو کې، د دې وجې به دوی ایمان نه راوړي. خپل آیاتونه هسې مضبوط دي، خو د پیغمبر په دې باندې دغه وکړي خلکو ته د دې هغه دلایل هغه چې کوم دی ثابت کړي. آیات خو هر یو مضبوط دی، نو الله تعالی بیا خپل آیاتونه مضبوط کړي او په هغې مضبوطو آیاتونو سره د دې هغه ټول شبهات چې کوم دی ختم شي، شبهات باطل شي. یا یعنی کوم متشابهات چې دي، متشابهات قرآن مجید کې د الله تعالی لاس ذکر دی، د الله تعالی مخ ذکر دی،
نو د دې ظاهري معنی باندې خو موږ نه پوهیږو، ظاهري معنی اخیستلی شو، خو د دې چې کوم حقیقي معنی ده په دې موږ نه پوهیږو. یا قرآن مجید کې چې کوم آیاتونه دي الف لام میم طه کاف ها یا عین صاد حروف مقطعات چې ورته وي، نو د دې په معنی باندې د الله تعالی نه علاوه هیڅوک نه پوهیږي. لوی علما چې ترجمه کوي نو صرف دومره وي والله اعلم بمراده، الله تعالی د دې ټکو په مراد باندې خبر دی، بس د دې نه ابر څوک د دې نور ترجمه نشي کولی. نو کافرانو په زړونو کې به کوم دی د دې په باره کې وسوسې راتللې، یا د الله تعالی په باره کې به وسوسې راتللې، نو الله تعالی د هغې متشابهاتو آیاتونو د هغې د معنی نه به چې دې ته کې مې وسوسې پیدا کېدلې، نو هغه وسوسې الله تعالی په محکم آیاتونو باندې ختم کړل. محکم کوم مضبوط آیاتونه چې دي، مضبوط آیاتونه، مضبوط ټول آیاتونه دي، خو محکم دا د آیاتونو یو قسم دی چې لکه ان الله علی کل شیء قدیر، الله تعالی په هر چیز باندې قادر دی، دا محکم آیات. نو دغه متشابهات چې کوم د هغې نه به چې کومې وسوسې پیدا کېدلې هغه الله تعالی په محکماتو آیاتونو سره ختمې کړل. دا ټولې نورې معنی ډېر شي دي، خو دا کوم معنی موږ ستاسو لپاره پوره دي.